السلام علیکم. زیم ستاسو ورور ستاسو ملګری سید مختار علي شاه. امید در په دې چې روغ رمټو د صحت په جامو به پټ وي. دوستانو یو څو ورځې پهله زموږ یو ورور پښتون ورور افریدی هدایت شاه افریدي یو صحافي د افغان پناهګزینو سره په لانجه کې شهید شو. هغې باره کې نه زموږ یو سوشل اکټیویست نه د باړی پریس کلب والا داسې مزاحمت یا زموږ نور سمه د کې پی کې چې کم اکټیویست دي یا کم هغه دي صحافیان دي هیڅ چا څه خبره مو که امیر تاکالي یو معمولي غونډه کیسه د دومره کیسې جوړه کړه چې ټول وطن یې پرې خبر کړو. خو زموږ یو داسې پښتون ورور چې هغه زموږ د ملک دپاره زموږ د خاورې دپاره یې خدمت و هغې باره کې هېڅ خبره ونه کړه. په دې نسبت موږ سره یو میلمه دی زموږ ګران مشر ولی خان افریدي ده نه به موږ تپوس کوو. ولی خان تر تاسو دې باره کې څه ویل غواړئ؟ ولې دا خلک داسې غلي ناست دي؟ السلام علیکم ساجي ټوله و د ته مرګریو له د څومره لیدونکي کتونکي دغه ټول له د مو د زړه د کومې نه سپیشل د وسل امید وکوم چې ټول به روغ جوړ خوشحال به ساجي ډېر ټیم د نن سم ډېره مهرباني چې ته د مې د وپریدي په باره کې وروته یې د بړې پریس کلب ممبر صحافي هدایت شاه افریدي په باره کې چې تر وته یې و دغه په باره کې تو کم غاګ اوچت کړی دی نو یو جهان مننه خوشحال و آباد وسې ډېره مهرباني. ساجي صاحب ډېره مهرباني زه یو میسج پکې ورکوم د خپل وته کوم افریدي له همو چې څومره وته کوم افریدي دغه ټول له موده درخواست دی کنه هدایت شاه افریدي چې کوم صحافي دی د بړې ممبر پریس کلب والا چې کوم دا شهید شو ابرز په 4 تاریخ باندې په بورډ کې د افغانیانو سره جګړه روغله او افغانیانو د لوسه مړ شولو. دغه په باره کې انځه تاسو سره د یو غاک شریکوم مهرباني وکړو چې کا ام ان ای وي کا ام پی ای وي او بیا بل خصوص چې کوم د بورډ د پریس کلب ممبرون دي دا خو یو ځون لا ممبر نه وای دغه خلک ولس مرګري خو نورن دي هيا تاسو چې لا چوپ شوی یو تاسو څه حق خبره نه کوو تاسو په میډیا سره نروزو روزو د هدایت شاه افریدي پورا غاګو کو وګای خوريای روغلای راي خوري ویډیو کړی محمد امین افریدي دای خوريای دی او شعیب افریدي دای زوی دی د هدایت شاه افریدي هدا په باره کې ټول افریدي روزو چې څومره د میډیا ولا یو څومره ممبرونو دا روزو د مطلب د حکومت باندې زور وړو غاګ په اوچت کو دا کوم ماجرو چې وجلای دا ماجر نن ورځې غیر دی گرفتار کړی دي نیولې دي دا یو اکسیډنټ نه دی دا جګړه دو بل خصوص څومره چې د پاکستان میډیا ولا دي نادر خان صاحب شو سواته او مطلب د اخونزاده ماما شو ډیر کسان دي لکه زم نمونه اخلم ټین را سره زیاتېږي بخنه غواړم دا ټول زما د درخواست چې زما د افریدي چې کم صحافي د باړې د پریس کلب ممبر هدایت شاه افریدي د په باره کې ټول زما د ریکوست دی چې راوځي د دې مطلب د تاسو مو کوي غوښتنه د حکومت نه کوي د حکومت نه مونږه دا غوښتنه کوو چې څه د خاندان وایي او څه غواړي دا به مطلب د حکومت پاکستان ورکوي دا د پاکستان د خاورې بچی دی او د پاکستان د فوج او د خپل خاورې او د خپل قوم د افریدي نمائندګي کوله او د افریدي قوم د طرف نه د باړې یو پریس کلب ممبر او صحافي نو په مثال دا یو داسې لکه د پاکستان فوجي د شپې په 2 بجې د پاکستان د پکړې دا په 3 یم کړې دا د ورځې او شپې نه کتلې د خپل وطن د پې کړې دا بل تاسو چې څومره یې د میډیا والا د امیر تاکالي د پر راووتلې او هلې ځلې خپل ادارې بدنامولې او هغه د پر راوته چتر نه پلار جوړ کړو چتر نه زوی جوړ کړو چتر نه دشمن جوړ کړو ولې دا څوک دی دا هدایت شاه افریدي دا څوک دی دا افغانستان دی دا کم دی راغلی دی دا زما د خیبر ایجنسی د خاورې دی زما افریدي دی او بل څه خو دی خو نو د باړې د پریس کلب ممبر و زه دا ټول نه دا غوښتنه کوم او ټول دا درخواست کوم لکه څنګه مطلب دی بل ورځ عارف افریدي لپاره زم راوتی تاسو ټول راوتی وي او د وزیرستان نه منظور پښتون په راغلی و داسې زما ټول له درخواست ټول له اجازه دی چې دې په باره کې ټول په راشي د منظور پښتون پورې زه ایران په دې کې ما چې د پی ټی ایم والا خو په دې باندې یو پوسټ هم ونه کړلو ولې چې دې سره د افغانستان نوم تړلی شوی دی نو مهرباني کو ساجي ستاسو ډېره مهرباني
ټیم مې ستاسو ډېر ونیو خبرې ډېرې دي د پاکستان کم چې آرمي چیف دی د دې نه زمونږ او د پوځي ادارې نه زمونږ دا غوښتنه ده او دا مې ورته ریکویسټ دی چې کوم د هدایت شاه افریدي بچي دي دا په آرمي پبلک سکول کې 2 دي کا یو پکې داخل دی او 17 را پکې لانی داخل شوی هغه به دینه بعد هغه داخله ترتیب کولو د دې بچی نه مکمل په آرمي پبلک سکول کې داخل شي د خپل حقوق بالکل بالخصوص ورسیږي ولې چې دا د پاکستان بچی دی او د پاکستان د خاورې بچی دی او د پاکستان فوجي دی ساخوا دی خو نه ساجي تاسو لم پته ده د ریکارډ هر څه نه خبرې نو موږ دا ریکویسټ کوو آرمی چیف له موږ دا ریکویسټ کوو چې مهرباني وکړئ د بچی د آرمی پبلک سکول کې د دې پیسونه بالکل پریده کی او د دې په بچو د سبق وایو د دې خاندان چې څه غواړي هغه د عدالت ولا ورګي ډیره مهرباني ساجي خوشحال و آباد اوسئ یو جهان مننه تاسو چې ماته ټیم راکړو ټیم تاسو ډیر ونیولو خوشحال و آباد اوسئ ډیره مهرباني ساجي آباد اوسئ لاړم درنه